86000 روپۍ دې ته ملاو شوي دي په دغه وقوع کې هوا ترې برابر شوي دي د دې درېو کسانو د یو کس حصه پاتې ده دا خبره کېده چې دا زما ایکسپیرینس ده مخکې چې دا خیال و چې دې کې 1 کروڑ او 30 लाख روپۍ تللي دي په دې وقوع کې خو چونکې پیسې چې کوم بابا او دې کې داخلي کړي په اکاونټ کې 89 लाख روپۍ یو اکاونټ کې داخلي کړي او 10 लाख په بل اکاونټ کې داخلي کړي او 31,60,000 روپۍ په دې کور کې وي او ملزمان چې کوم دي نو هغه خو بکسي باندې په خدا په جانماز پرته نو دا سسرو او دا پیسې د جانماز نه پولیسو چې کله ملازم وکړه نه کې پولیس ته ملاو شو دا لکه بچو دي دا راغلم دی به خو خدای پاک نو نو نور نه په قسمت کې نه وي نه لشي سر د سوړې کومه ډاکه چې شو 17 लाख د پاسه هغه تاسو وی چې دا پراډ و هغه داسې کار و چې هغه ډاکه نه و ډرامه و ډېر وځه ډرامه هغه زوی چې کوم راپورټ کړو او هغه چې کوم نو وی چې زمانه پیسې لري موبایل لري او بیا هغه موبایل یو هفته پس هغه په کې چې هغه ځای کې بیا سیمه چولې نو موږ ټریس شو بیا یو هغه مخامخ بیا عدالت کې یو چې موږ ضرور راپورټ کړی لاره دې دوړو راپورټ کړو اب عدالت کې ورته دي سیاسي قسم ډرامه چې وشي دغه لپاره قانون کاروي او موږ یو ایکسپریس کې خلاف سیاست او موږ داخله کړی بسم الله الرحمن الرحیم په 19 جنوري چې کومه واقعه شوې وه او زما تره وژل شوی و څلور مجرمان چې کوم دی هغه اوښتي وو ډي پي او صاحب په تفصیل سره هغه وویل حسنزاده په دې کې مین کردار و او علي رحمان چې کوم دی او شهزاده دا ګرفتار شوي دي چونکې دا داسې کیس و چې یاره موږ ته په ظاهره ډېره مشکله ښکارېده ځکه چې زمونږ د تره د چا سره په پوله پټي شر نه دی راغلی د چا سره څه زیاتې نه دی کړی ځان ته طبیعت و ځان جدا پاتې کېدو نو موږ وایو چې یاره د هغه نه چې کوم موبایل وړی شوی دی د هغه نه تماچه وړی شوی وه د هغه نه نغدې پیسې وړی شوی وې د هغه نه سره وړی شوي وو د هغې اف آی آر موږ درج کړی و خو موږ ته په ظاهره باندې دا کیس چې کوم دی انډیټیکټیبل او ټریسیبل نه ښکارېده ځکه چې دا کیس په بنیاد کې فرسټ ټایم داسې کیس راغلی چې په پیسو پسې یو کس اوښتی دی او کس پرې وژلی شوی نو دا ډېر مشکل کیس په ظاهره موږ ته ښکارېده او څومره چې زما په نالج کې دی نو داسې کیس دومره په اسانه نه دی ټریس شوی نن دا کیس تقریبا میاشت پوره شوه زه د بونیر د پولیسو د ډي پي او صاحب او خصوصا د کاګرې سرکل چې څومره کړاو په دې کې شوی دی او ډي پي او صاحب ټیم په ټیم موږ له تسلي راکړې ده چې یاره انشاءالله دا کیس به دله زه په میاشت کې دنده حل کوم او ما چې څومره ریکارډ پاتې شوی دی داسې کیسونه ما حل کړي دي نو ما ته په ظاهره خبره مشکل ښکارېده چې دا په میاشت کې دا کیس حل نه کړی شي خو زه د ډي پي او صاحب او خصوصا د ګاګرې سرکل چې کوم دی شادلي صاحب چې کوم دی هغه پکې ډېر زیات کړاو کړی دی او نصر الله بھائی چې کوم دی هغه ډېر کړاو کړی رحمت بھائی چې کوم دی ډېر کړاو کړی او قمرعلي شاه ایسیچو صاحب ډېر کړاو کړی او خصوصا به زه ووایم چې غلام خان چې کوم دی هغه خصوصي توګه به دا ووایم چې هغه په بونیر کې په انویسټیګیشن کې ماهر دی او د هغه صفت مونږ اورېدلی و هغه ډېر زیات کړاو په دې کوشش په دې کیس کې کړی او ټیم په ټیم موږ له تسلي راکړله چې زما پراګرس په دې ترتیب سره دی نو موږ د بونیر پولیسو خصوصا د ګاګرې سرکل چې کوم دی ډېر زیات شکرګزار یو چې هغو موږ له تسلي راکړله او زمونږ تسلي صرف نه خو زمونږ ټوټل مجرمان چې کوم دي په هغې کې 4 کسه او 3 پکې ګرفتار شوي دي زمونږ څومره چې اوریجنل سامان دی هغه ریکور شوی دی سره پکې ریکور شوي دي نو زه یو ځلې بیا د ډي پي او صاحب د غلام ایسیچو صاحب د شادلي صاحب چا پکې ډېر کړاو کړلی د نصر الله بھائی او د رحمت بھائی او د قمرعلي شاه صاحب ډېر زیاته شکریا ادا کوم او د خپل طرف نه چې هغو په دې کیس کې ډېر زیات کړاو کړلی ډېره منډې واړله زه ترې مطمئن یم ډېر زیات ترې مطمئن یم د ګاګرې سرکل نه نو زه د خپل طرف نه د هغوی دپاره د 2 لک روپو اعلان کوم دا 2 لک روپۍ زه خصوصا د شادلي صاحب دپاره او د غلام ایسیچو صاحب دپاره او د رحمت بھائی دپاره
نصر الله صاحب لپاره او د کمال شاه بای لپاره خصوصا زه د 2 لک روپیو انعام کوم. ډېره زیاته مننه. او بل دا د میډیا او بایګان سره زما دا درخواست دی چې انویسټیګیشن او ډي پی او صاحب چې کوم دی د میډیا په توسط سره دا زه خبره کوم چې ډي پی او صاحب دی او پولیس عمله چې کوم دی او خصوصا د ګاګ سرکل خپله کاروایي کړې ده. داسې قسمه واردات چې کوم دي خصوصا زموږ په یو سی کې چېرته په تاریخ کې نه دي شوي. دا پس قسمه وارداتو زما ټول شیزونه په میز پراته دي او ریکوري شوې ده. کوم چې موږ په اف آی آر کې درج کړو تماچا ریکور شوی ده، سره ریکور شوي دي، پیسې ریکور شوي دي، موبایل ریکور شوی دی. او مجرمان چې کوم دی خصوصا دا مین کردار علي رحمان عمر شوی دی او دغه شانتي شهزاده مارش شوی دی. په دې کې څلورم کس ډي پی او صاحب او تاسو کوم کس څلورم وي هغه غیر د څلورم مجرم چې کوم دی. خو زه زما خاص جوډیشري لري چې کوم انکوایري او انویسټیګیشن چې مخې ته کېږي په دې کې په کومه طریقه چې مونږ له انصاف راکړی شي.